مدینه منوره سره محبت کول دا د اهل ایمان نښه ده. اهل ایمان به مدینه منوره سره محبت کوي. نبی علیہ السلام یو ځل خپل لاس مبارک اوچت کړلو لاس اوچت کړلو. صحابه وایي څه کوي قربان؟ وایي زه دعا کوم مدینه د پاره، مدینه خلکو د پاره. ابراهیم علیه السلام مکه او د مکه خلکو د پاره دعا کړې ده. زه مدینه او د مدینه خلکو د پاره دعا کوم تر دې پورې الله محبوب فرمایي چې په ورځ د قیامت خلق سفارش ترازی شفاعت ترازی نو په دې واړو خلکو کې به زه هغه خلق مخکې کوم کم خلق چې د مدینه انصار دي، مدینه خلکو چې مسلمانو ته ځای ورکړی، فرمایي له واړو نه مخکې به زه انصار مخکې کوم. ولې چې دوی د مسلمانو مدد کړی، مسلمانو مدد کړی. اوس شته هلته قسمه قسم بد عمله خلک، بد عقیده خلک په مکه مکرمه کې هم شته، په مدینه منوره کې هم شته. خو یاد وساتئ الله محبوب فرمایي قرب قیامت کې به 3 زلزلې راځي مکه مدینه منوره په دې وطن باندې. فرمایي 3 زلزلې یکې بعد دیګرې، یوه زلزله به وي ورپسې به بله وي ورپسې به بله وي. دا به څه دپاره وي؟ هلته زلزله نه راځي، هلته دا کیسې نشته. خو الله محبوب فرمایي په قرب قیامت کې به راځي 3 زلزلې دې دپاره چې څومره ناحقه خلک هلته اوسېږي، څومره فاسق او فجار خلک اوسېږي، دا ټول خلک په مکې مکرمې مدینې منورې نه بار شي. صرف الله محبوب فرمایي خالص ایمان وال به پاتې شي. او فرمایي چې څنګه دا اسلام له مدینې نه وتی دی، په آخر زمانه کې به دا اسلام له کل دنیا نه داسې راغونډ شي څنګه الله محبوب فرمایي چې دا مار خپل غار ته خپل زګي ته رانږدې شي او ځان ورته راغونډ کړي. فرمایي دا اسلام به دوباره بیا مدینې ته راغونډ شي او مدینې ته به رادن نشي، مدینه منورې ته به رادن نشي. تر دې پورې چې حضرت عیسی روح الله علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام د پاره اوس هم نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم قدمو طرف ته ځای دی او دکه ځای به د حضرت عیسی علیه السلام مدفن ګرځېږي. د الله قدردان نبی حضرت عیسی علیه السلام به الله محبوب خوا ته خښېږي.